علیکم. ډایرکټ پاکستان دی د محمد الدین هم خبرونه نشر کېږي. پرون په هم په قندهارو په سیمو کې بېګا هم د طالبانو بیټیان لګېدل شي هم په ملیشیا باندې وس راغلی نه دی او تر نن تاریخه پورې هم د ملیشیا والا ګروپ ورغلی دی. د شل ډزې به کړي دي هم دا کسان تښتېدلي دي طالبان هم په ځنګل کې نن په ځنګل کې هم د طالبان اعلان وکړو چې په کنده کې د هم د تعرض امکان شروع شوی دی نو په هغه کې به هم دا غونډه ملیشیا صف سپرلی به کېدل شي. پرون په محمد ګټ کې هم دا کسان 3 کسان ملیشیا لال کړي دي او په کوم د معلومات نه کېدل شي او تر نن تاریخه پورې به هم نن به 10:30 بجې به هم د هلیکاپټر راتلل شي او په عوام په هم په دې ځو په کونج کې به کېناستل شي د دې ځو بمباري کېدل شي تر څو پورې هم د ملیشیا والا کله ویډیو وښودل شي چې کله بیل هم پوه کړي تر هغه پورې هم امن نه کېدل شي. پرون په پېښور په سیمه کې دماکه وشوه کې هم د 200 کسان پکې زخمیان شوي دي او 78 کسان پکې مړ شوي دي او په هغې کې هم د معلومات نه کېدل شي. په افغانستان په سیمه کې پرون د انګریزانو اعلان وکړو 30,000 هم د فوجیان چې په شا تللي دي او په هغې کې هم د کسان پاتې نه لګېدل شي. د انګریزانو د اعلان وکړو 3 کسان هم د طالبان نیول شوي دي هغې هم د بیده ریمانډ ورکېدل شي او تر نن تاریخه پورې هم دا ډزه کېږي د انګریزانو څخه. د امریکې د $2 خوړلي دي او چې په کنده کې هم د ډالرو مثال دی نو په هغه ډالرو کې به هم دا بېلې سړي حصه اخیستل شي او تر نن تاریخه پورې به هم دا ټیلرانو اعلان وکړو غونډ دوکانونه بند شوي دي. 50 هم په افغانستان په سیمه کې هړتال شروع شوی دی. د دې سره اوښتې پښتونخوا خو نه ختم شو د ډرامې مصر کېږي. یا الله یا خدای دا به څنګه چل کېږي خدای دې مې راته پاتې کړي چې ما دپاره هغه د وخته کار کتلی دی. مه ګرېږه بکواس مه کوه که چېرته ښځه وې نو دا خبرې ودې ښځې کولې. یا الله څه وکړم هغه سره ته شرمېدلی یم خدای دې زما خاوند ته به برباد کړي. ولې کې خدای تا ته با کړي چې په ځای کښېنې ښځه نه یې که ښځه وې دا خبرې ودې ښځې کولې. یا الله نو ته خوښوي مې که نه چې یو غوا چې خوله غوجل را خلاصې شي نو هغه به شنه یو ګیا به خوري په ما هغه مثال جوړ شوی دی بار ته ورتلی نه شم. مه ګرېږه زامودینه یا زامودینه په کوم په طرف لاړې دی مالکه لور دې سمه کړم او که سمې نه په مشین په خوله به له سمه کړم. هلکه چوټې بکواس مه کوه دا د بکواس خبرې نه دي که ته چېرته دا بکواس کې نه قسم مې دې په خوله یي چې دا خو دشمن به دې کډر به در مات کړم. دشمن د هغه پورې نه مرې دلباره چې تر څو پورې د خپل دشمن بدل اخیستی نه یي تر هغه پورې به ژوندی یم. چې اوږه نه خورې که نه نو بېدله نه ځي چې اوږه خورې که نه نو خامخا به له بېز ځي. وایي چې ګیدر چې دومره تک نه وی خو د خوړ کاڼې به یا پرېکې نه وی. مه کوه چوټې بکواس. یا نازک بالې دلته راشه. بیا څه چل شوی دی ولې بنګریانو په خولې کې چې کله ته ګیره شي نو بیا به ګیره شوي ستا خبرې غونډې ما ټیپ کړي دي نه پوهېږم چې پلار دې دلی دی او که ته دلی نوی کور او نوی ژوند بس